الذين او وی با کسانو لا يعلمون چې هغه نه پوهېدل په قدر د الله تعالی باندې لولا یکلمنا الله ولی خبر نه کوي موږ سره الله تعالی او تأتینا یا ولی تر اتلل نه کوي موږ سره آیتن په یو نښه باندې کذالک هم تکرنګي قال الذين وبع کسان من قبلهم چې مخکې د دینو مثل قولهم پشان د خبر داغی تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی قلوبهم زرون داغی قد بینا پتاکی سر اللہ تعالی من بار بار بیانو الآیات آیاتنا لقوم دپار دا قوم یوقنون چی دی یقین کئی دی تصدیق کئی سورہ بقرہ شاید آیاتونو کی بنیادی مسئلہ اصلاح الیہود دی یہودیانو دا آل کتابو دا غی اصلاح کئی پزمن دا مناظرہ کی دا غی مختلف احوال ذکر کئی دا غین شکایتون ذکر کئی دا اہل کتابو نے یو شکایت داو دا غی یو حماقت یو خرابی داوا چی دیرالل او دو جانو سردار آقای نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چی یرا منگ بتا علی پیغمبر منو چی تا اللہ تاوائی چی اللہ منگ سر پخپل خبریو کی او اللہ دی منگ تاوائی چی تا دا اللہ پیغمبر یا تیو دا سے نخرارا چی آغاز تا پا پیغمبرائی مانی دلالت کی یو موجزہ راڑ چی منگ تاو منو یعنی استاد منلو دا پارا دو خبری دی یا با منگ تا اللہ وی ڈارک پا ڈارک یا چی منگ تا نکم موجزہ طلب کو تو ہم اکر آڑے اللہ فرمائی پیغمبر کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم دین مخ کی چې کم نور گمراهانو اغیم دقرنگ خبره کړي وا اغیم موسی علیہ السلام ته ویلو چې موږ به الز دا خبره منو چې موږ الله وینو دی وای چې موږ الله واورو ازا منگ استاد سے بوی خری تا گورا و پسارا شپی تا گورا علکا انسان تا گورا تا تا گورا و دا اللہ خبر اوریدو تا گورا دا عام انسانانو پا غوگونو کی دمرا طاقت نشتا دے دا آغای دا سی کیپیسیٹی نشتا دے چا آغای دا اللہ کلام واوری دا آغای پسترگو کی آغا طاقت نشتا دے کہ آغای دا اللہ تعالیٰ تجلیات برداشت کی موسیٰ علیہ السلام چیزان سر او یا کسان بوتلل او لگا تجلی رالا موسیٰ علیہ السلام بیوشا نشو ای بیوشا نشو دا خو انبیاءولا اللہ تعالیٰ خاص طاقت ورکڑ دے چا غی دا اللہ تعالیٰ نا کلام اغلی پا نورانیت سرا او بیائی دا دنیا خلقو تا مختا ورکی پا بشریت سرا نو دا حمد و طاقت دا پارچا کی نشتے دے دا صرف انبیاء تا اللہ ورکڑ دے چا غی دا اللہ کلام اوریدے شی او دا اللہ دیدار کولے شی اللہ فرمائی تشابهت قلوبهم
د دې زړونه یو شانتي دي په کفر کې، په عناد کې، په سوالونو کې. پیغمبر قد بینا الآیات، ستا د نبوت نښې موږ ظاهر بیان کړي ستا په ژبه باندې، لقوم د پار دا قوم یوقنون چې هغه یقین کوي. اوس نبی علیہ السلام ته مخکې تسلی ورکوي. نبی علیہ السلام په امت ډیر شفیق و، په خلکو ډیر شفیق و، او چې خلکو چا ایمان نه راړه. اوس یو سړی ایمان نه راړي انا به جهنم ته ځي. لکه یو سړی اصلاح نه کېږي، اوس هغه په غلطه رواني او صحیح عالمي صحیح مؤمن یړو، نو هغه پې خفه کېږي نه چې ګوره دی د جهنم په لار روان دی. یو سړی په ګمراهۍ کې مړېږي نو سړی پې خفه شي که نه، ټول عمر ځان له هغه عمر تباه که، هغې خراب کو. نو رسول الله خو بیا ډېر شفیق و، رسول الله خو به په یو بنده باندې خفه کېدو. الله ورته تسلي رالیږي. انا ارسلناک، منگ لیگلے تال اے نبی علیہ السلام بالحق، پا حق کتاب سرا، پا حق رسالت سرا، بشیرا و نذیرا، بشیرا زیر ورکون کے، و نذیرا او یرون کے، ولا تسألو او سوال بنشی کول تاسونا عن اصحاب الجحیم، پا بارد حاوندانو د جہنم کے. اس اللہ فرمائے پیغمبرہ تا دا غم مکوا، ستا ڈیوٹی دا مسئلہ رسول، تا خپل مسئلہ و رسولا تا دعوت ورکو. اس کسو کی منی آنو دا غی زان لخیر دے، او کسو کی نمانی انو ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، تانا با اللہ تعالی دا جہنمیانو متعلق تپوس نکی. یعنی تا دعوت ورزو، تا کار تا ڈیوٹی دعوت تا، پس دا دعوت نے سڑے ایمان نراڑی ستا پا دیگی گناہ نشتے دے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، سیبا دا دین حاصل دو سیزونه دي، ټول دین په دو سیزونو کې پروت دی. یو ته اوامر وی، بل ته نواهی وی. اوامر معنا دا آرډر چې الله حکم کړی دا دا عمل کوي، نواهی دا دی چې الله وی دا دا کار مکوي. و چې اوامر دی دا خیری خیر دی، چې د کوم سیزونو الله حکم کړی دی پای کې خیری خیر دی. نوائی چی کم من دی ای کی شری شر دے، نو چی کم خیری خیر دے اغی دا پارا پیغمبر بشیر دے، اغی بشارت ورکی. چی کم شری شر دے نو اغی دا پارا نذیر دے، یرون کے دے چدا مکوئی یعنی دا اللہ پا پکڑ کے براشی. نو چی کم دا پارا بشیر دے انو بشیر دے پا جنت بانے، او چی کم دا نذیر دے نو نذیر دے پا جہنم بانے. بیا اللہ تعالیٰ فرمائی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کدا خلق ایمان نراڑی او دی جہنم تزی نو پیغمبر تپے مخا پکے گا، تپے مخا پکے گا، او تانب اللہ تعالیٰ دا دی تپوس نکئی. تانب اللہ تعالیٰ دا دی متعلق دا تپوس نکئی چی دی ولی جہنم تلاڑل. دا داعی تا لوی بشارت او لوی تسلی دا کانا. کل کل داعی او دا دا غم مزاجی داعی دیر شفیقی پا امت مانے اگر دعوت ورکی نا اگر کل کل پزان پا سر بادی دا خبر کی دی، من کل استادی او دا غیو شاگردی او اغا سبک نوی اغا بیلاری کیگی دا استاد بیا دیر خپای، دری جردی وی، سلور وی، پینزو وی، و درجی وی، نو دی خپای چی خدایا گورا دی طالب میں دی شاگرد میں دورا محنتو کو او دی دا میں دا عمر ایسی سایہ کیگی. سڑے چی ہو
سپی ویني هغه په تکلیف کې نو دردیږي پې نو دا خو بیا انسان دی شاګرد دی ډېر پې خفه کېږي تسلی رالیږي الله نه د خلکو هدایت دا د الله په لاس کې دی دا د انسان په لاس کې نه دی موږ به خپل ډیوټي کوو موږ مکلف د دې یو چې موږ سمه لاره خلکو ته وښو موږ په سم طرف روان کو که هغه عوام دي که هغه شاګردان دي هر چاته به سمه خبره وکړي باقي چې چا ومنله ځان له پایده ده چې څوک یې نه مني او ستاسې وایي خوښه د مېرمنې که پستی خوري که ریمنې بیا د هر چا خپله خوښه ده ته به ځان اصل کې موږ خپله ډیوټي دا ګڼله چې نه دا سړی به موږ عینه په لاره کوو نو کله کله موږ یو سړي پسې دومره ولګو د هغه په اسلام باندې چې د موږ نه د دین ډېر کارونه پاتې شي بس هر چا ته برابر دعوت ورکول پکار دي د چا قسمت کې چې هغه به راځي هغه به قبلی څوک چې بدبخت دی نو هغه به یې نه مني الله وایي ستا ته دا پروا مه ساته ولن ترضى او هرگز به راضي نشي عنک د تانه اليهود ولا النصارى نه یهودیان ولا النصارى او نه عیسایان حتی در دې پورې تتبع چې ته تابعداري وکړې ملتهم ملت د هغوی نو قل ورته نبي علیه السلام ان هدى الله بېشکه دین د الله تعالی هو الهدى هغه اصل دین اسلام دی ولئن اتبعت او کچرې تا تابعداري وکړه اهواءهم د خواهشاتو د هغوی بعد الذي پس دا نه جاءک چې راغی تا سره من العلم د علم نه نو مالک نه به تا دپاره من الله د جانب د الله تعالی نه من ولي دوست ولا نصير او نه مددگار قل ان هدى الله هو الهدى پیغمبر ووایه دی خلکو ته اصل هدایت ولن ترضى عنك اليهود هرگز به راضي نشي د تا نه الله وایي دا دی د تا نه تا ته وایي چې الله دې موږ سره خبرې وکړي دی وایي موږ ته معجزه راړه الله ورته پیغمبره که دی ته هر قسمه معجزه ته راړې دی هر نښه د تا نه طلب کوي او هغه نښه ته د دی دپاره راړې نو دی د تا نه نه راضي کېږي دی به کله راضي کېږي حتی تتبع ملتهم چې ته د دی د دین تابع شي ګوره نبی علیه السلام ته الله دا وایي دا اوس موږ په کومه مغالطه کې پراته یو سیوا زموږ دا غټ غټ لیډران نه دي د دی بچي د دی ښځې د دی کورونه د دی ټول تعلقات د دی ټول سیسټم دا انګلینډ کې او امریکا کې او جاپان کې او د یهودیانو عیسایانو سره دی او دی د هغوی نه ځان قربانوي وایي که دی ورته ځان ښه ښایسته پینشټ واچوي ښه ټای ولګوي ښه ورته دا مخ چې دی نو الو په شانتې سپین کي هر څه چې وکړي دی ترې نه راضي کېږي ښه دی به دې کله راضي کېږي چې څو پورې او ته د هغوی ملت پسې تللی نه او یهودیان او عیسایان زه به تاسو ته مخکې ووایم یهودیت العیاذ بالله الله دې نه کي خو که موږ تاسو کې العیاذ بالله یو مسلمان هغه یهودي جوړېږي یهودیان یې ګوره نه قبلوي داسې ښه یهودیت د پاره دا لازمه ده چې هغه سړی هغه چې دی نو هغه د یعقوب علیه السلام د اولاد نه د بني اسرائیلو نه هغه سړی یهودي جوړېدی شي بیا زموږ مسلمانانو سره هغوی څه کوي نو هغې دپاره هغوی ادارې جوړې کړي دي پریمیسن زاینزم هغې ته راړئ دا مفتی ابوالبابا صاحب کتاب د دجال کون کب کہا د پریمیسن د هغوی دا نښې دي دا د هغوی نښه ده ستا غټ غټ لیډران هغوی به دا په خپل تقریرونو کې نظام کې به دا نښه ورکوي دا دجالي نښه ده د هغې کې په دې باندې ډېر لوی بحث شوی دی
نو دی دا خلک ځان سره پریمیسن کې را دننه کی، دی ځان سره زاینزم کې را دننه کی، دا د دی اداري دي او د دې ماتخ بیا مسلمانان دی استعمالی او دی له کار کوي. العیاذ بالله. نو الله وایي پیغمبره دی نه راضي کېږي که تاسو هر څه ووایي په خوله باندې چې څو پورې تاسو پوره د دی ملت ته تلي نه. بیا الله فرمایي قل ورته پیغمبره ان هدى الله هو الهدى. او دا تعریض دی ته وایي چې لور تا ته وام انګور ته اوره، خبره یو ته کوي او اوره یې بل ته. نو دا اصل خطاب امت ته دی، د نبی علیہ السلام امت ته وایي ګوره خبردار دا یهودیان د تاسو نه به اله راضي کېږي چې تاسو د دې ملت پسې ورشئ. قل ان هدى الله هو الهدى. پیغمبر ووایه دی ته دنیا پسې ګوره ور نشئ، دوکه نشئ په دې لږو پیسو په دې لږ ژوند باندې. اصل هدایت اصل دین د الله تعالی هو الهدى دک دین اسلام دی. الله چې کوم هدایت راغلی ګلی دی او دک حق دی. ولئن اتبعت اهواءهم که چېرې تا تابعداري دا تعریض دی، رسول الله تابعداري نه کوي، امت ستا تابعداري وکړه د دی د خواهشاتو یهودیانو پسې روان شو. بعد الذي جاءك من العلم نو ما لك من الله من ولي ولا نصير. نه به ستاسو په دنیا کې څوک مددګار شي او نه به په آخر کې حسرت دنیا والآخره، بس تاوانی تاوان دی. الله تعالی دې زموږ په اسلام او په دین او په حق باندې استقامت نصیب کی. الذین آکسان آتیناهم الکتاب، الله وایي چې موږ ورکړی هغوی لره کتاب، یتلون او هغوی لولي دي قرآن مجید لره حق تلاوتي په حق د تلاوت د هغې معنې. اولئک دا کسان یؤمنون دی ایمان راړي به په دې نبي علیه السلام باندې. ومن یکفر او چا چې کفر وکړو به په دې نبي علیه السلام باندې نو فاولئک دا کسان هم الخاسرون، هم دی نقصان واله دي په دنیا او آخرت کې. الذین آتیناهم الکتاب، الله یا خلق چې هغوی له موږ د کتاب دا قرآن مجید ورکړی دی، د قرآن مجید علم هم ورکړی دی، د قرآن مجید نعمت هم ورکړی دی. یتلونه هغوی د دې تلاوت کوي، لولي هغې لره حق تلاوته په حق د تلاوت د هغې معنی. نو ګوره جي دا دنیا کې دا څومره انعامات نه دي، څومره انعامات په دې وخت کې پس د ایمان نه زموږ دپاره د ټول نه اوچت نعمت او دولت دا د الله کتاب دی. د قرآن مجید نه بل اوچت نعمت موږ دپاره ګوره نشته دی. ښه اوس الله وایي چاله چې ما دا عظیم نعمت ورکړی دی نو د دې نعمت قدر کوي. یتلونه حق تلاوت، د دې قرآن مجید تلاوت کوي. سیوا امت آل الله رحم وکړي. زما یاد شي موږ چې داسې د 5 کالو 6 کالو به وو، جومات ته به چې سار راغلې مسجد ته، نو نوجوانان او مشران ډېر کسان هغوی به قرآن مجید راغستی و، د لمونځ نه مخکې به یې خاله تلاوت کو، او په جومات کې به د تلاوت گونجو آواز به. اوس نه دی، اوس چې جومات ته راشې که نه نو ته به راشې لکه مقبرې ته را دننه شوې، څوک پکې ني. دا نه چې کوم دا کې کم خلک چې کوم دا ډېر خلک هلته هم دا پوزیشن دی، الا ماشاءالله که یو مؤذني یو مشر دوی نو هغه به بس قرآن مجید ته ناست دي، نور تلاوت خلک نه کوي. موږ عام لکه د علم د وجې نه موږ چې کله سکول کې سبق وي نو زموږ باندې خپل استاد صاحب لازم کړی و نو سپاره نیمه سپاره به هم روزانه تلاوت کو. اوس سیوا پوه خلک، دینداره خلک چې ځان ته نیکان وي، منګه د علم او د طالبان خلک
ډېر په مشکله سه به د قرآن مجید تلاوت کو، بلکې داسې مؤمنان مسلمانان دي چې صرف په رمضان کې قرآن مجید رالی، یا په ټول کال کې قرآن مجید نه رالی. دا څومره لوی بدبختی ده. دا خو داسې ده چې یو انسان د تږې سخته ګرمي ده، سخته ګرمي ده، او دی د تږې نه مړېږي، تنده ده، او ده سره خوا کې یخې اوبه پرتې دي، خو دی دوره نه کوي چې دی هغې له لاس وړي، او د هغه کولر نه د هغه منګي نه جام راډک کړي دی اوبوس کې، او دی په دې مړېږي. نن د امت حالت داسې شوی دی چې امت په زبون حالت کې پروت دی. امت باندې تنده لګېدلې ده، امت په قطر دی روان دی. د امت علاج څه دی؟ دا تنده به په څه ماتېږي؟ د الله په کتاب باندې. خو د الله کتاب سیبا هغه خو رالي څوک، او اوس خو سپېړې ورکړي دي. دا موبایلونه چې راغلي دي که نه، دې دا خلک د هر څه نه پاتې کړل. زمونږ ښه ملګري دا خلک سبقونه وایي چې په پیریډ کې نه، په پیریډ کې ورته 15 منټه میلاو شي، نو زر به موبایل کولاو کړي. چې ماسخوتن وده کېږي نو اکثر داسې لګیا وي او دا پاتې شي وده شي، او چې سهار پاسي سترګې وغوړئ نو زمونږ لومبۍ سترګې په موبایل غوړېږي. او موږ د هغه بیا وروستو ګورو، اول ګورو چې موږ ته په واټساپ چا میسج رالېږلی دی که نه دی رالېږلی، او موږ ته داسې چا پیغام څه دا خو نه دی رالېږلی. هغه مصنون دعاګانې او اعمال او دا ټول هیر شو، ټول سیسټم په موبایل ورغی. الله دې موږ ته بخښنه وکړي. کوشش کوئ سیبا روزانه معمول کې دی ځان له سپاره تلاوت کوئ، سپاره نی نیمه کوئ، نیمه نی یو پاو کوئ، خو د قرآن مجید تلاوت کوئ. وای د قرآن یو انسان چې دی، ما پرون یو ځای یو کتاب کې وکتو سره نهیر دي، کوم ځای مې کتلی، کوم سړی چې د قرآن مجید تلاوت ډېر کوي، که ده نه ګناهونه وایي شوي ومي، و ده ته غذاب هم مقرري، وایي غذاب به ده ته اور به ده ته غږ نشي کولی. ولې دی د قرآن مجید تلاوت ډېر کوي. نو د قرآن مجید تلاوت دا عظیم دولت دی، او دې کې هر څه پراته دي. ګوره ته دعاګانې نه کې، یو سړی لګیا دی خدای ماله دا راکړي دا راکړي، هغې په ځای ته تلاوت کې، هغه سړی چې څه غواړي تاله به خدای دقسې درکوي. الله دې موږ د قرآن مجید صحیح عاشقان کړي. ښه یتلونه حق د تلاوت کې ډېرې خبرې دي. حق د تلاوت خو یو دا دی چې زمونږ اکثر دا حروف غلطي، دا حروف نی، دا قاری صاحب الله دې عمر کې برکت کړي، دا تجوید کلاس پڑھاوي، دا صرف د طالبانو دپاره، د عوامو دپاره هم ډېر ضروري دی. لکه قرآن مجید کې راځي الله وایي ما دا قرآن مجید نازل کړی دی علی قلبک، نو قلب دا غټ قاب چې وایي قلبن دا زړه ته وایي، او چې نری کاب وایي قلبن سپي ته وایي. اوس چې ته د غټ قاب په ځای غټ قاب د دې تعلیل بره نه راځي، دې ځای ته راځي، او نری د دې نه نرم کته راځي، نو چې ته وایې علی قلبک، اوس ته خو پرې نه پوهېږې، ته وایې ما کاب وي، خو علی قلبک معنا ده د قرآن مجید الیاذ بالله ما ستا په سپي باندې رالېږلی دی. بیا څومره غلطه معنا شوه. نو یو دا ده چې د دې حروف موږ صحیح وو، د هغې دپاره دا اولنې چې خپل ماشوم د ابتدا نه صرف دې ته مه کښېنوئ چې دی د قرآن مجید سبق وایي، قاري سره یې کښېنوئ. ګوره دا د دې ماشومانو خوشبختي ده. دا زمونږ دا قاري صاحب تاسو ته خو دغسې ملنګ ناست دی، دا ماشاءالله اومه درجه کې دی او زمونږ قابل ملګری دی، عزت خدای ورکوي، داسې بله پالیس نه لګوم. او دا چې دی د سبعي قاري دی، حافظ هم دی، تجوید هم کړی دی، سبعي قاري دی. اوس داسې او د دې ماشومانو خوشبختي دا ده دی به اوس د شورو نه ټیک وایي. او زه دې ملګرو ته اکثر دی ته کلاس کې وه
موږ چونکې سر کې سبقونه ویلو زموږ استاد صاحب الله دې وبخي ډېر محنت یې راسره کړی دی خو هغه لکه عالم نو قاري نو امیو هغه نه موږ د سبقونه زده کړي دي اوس موږ دا جنازه چې هغه یې زده کړې ده نو بس د هغه یو خپل طرز و هغه راته ښولی او هغه سعادت انداز کې هغه وي د هلکه د جینۍ جنازې فرق به څنګه کې دا به اللهم جعله لنا وجعله لنا وایي دا هولنا هولنا چې راځي دا د هلک وی هالنا دا د جینای اوس پیښه دا ده اللهم جعله لنا دی اللهم جعله لنا فرطا انو اوس چې موږ داسې وو که نه اللهم جعله لنا فرطا وجعله لنا اجرا اوس د ماشومالو کې دا زده کړې ده نو ښه صحیح وو او چې دا سمه وام که نه نو بیا به ورته ښه سوچ کوم که غلطېږي رانه دې د وجې خپل ابتدا نه الفاظ ټیک پکار دي نو حق تلاوت د قرآن مجید لومبی حقدار دی چې د دې الفاظ موږ برابر ادا کړو او دې کې هیڅ شرم نشته دی هیڅ شرم نشته دا مشران نه دي مشران زه به انشاءالله تعالی اوس خو نه لږ مخکې به چې دا د رمضان نه ماحول راشي ژوندي هغې کې به کوم ما یو ځل زما دویمه درجه وه ما په خپل محله کې مشران کینول او هغوی نه ما مزونه ټیک کول تاسو یقین وکئ تاسو نیکان خلک ما چې د هغوی مز واورېده په ما باندې داسې ویښتو د خدای دا دی څه وایي په هغې کې ډېرو مشرانو ما ته چې مز اورو که نه نو چې دا دعای کنود به وي نو ډېرو مشرانو پکې دا داسې وي وایي نه لا نشکرک ونکفرک د دې معنا دا ده چې خدای ستا شکر نه ادا کوم ستا کفر کوم ما یا الله یا خدای پاکه الله ته ورته بخښنه وکړي دا اویا کاله اتیا کاله موږ ټول عمر په دې کړی دی نو دا الفاظ دا صحیح کول پکار دي دا به صحیح کوي انشاءالله اوس هم دلته چې مکمل آویږي زمونږ مولانا معاذ صاحب دی ناظم صاحب وي مولانا ابراهیم صاحب دا ټول ملګري زه یم دا خپل برابر کې دي کې هیڅ شرم نشته دی رسول الله ته وحی چې شروع کېده هغه ټیم عمر 40 کاله انو حق د تلاوت یو دا دی چې زموږ الفاظ برابري دویم دا دی چې زموږ کوشش دا چې په هغې باندې ځان پوه کړو چې الله موږ ته څه وایي دا معنی ته پرې پوه شو دریم دا دی چې د هغې په مقتضا باندې موږ عمل کوو چې الله موږ ته څه وایي که نه نه چې تش لکه د توتي وو نه زموږ عزم به دا وي چې خدای زه به پرې عمل کوم ټیک ته نفس ته شیطان نه موږ به دوکه کي خو خپل کوشش به دا کوو چې خدای به دې به عمل کوو او چې قرآن مجید څه ته حلال وایي هغې ته به حلال وو او چې قرآن مجید څه ته حرام وایي هغې ته به حرام وو نو الله وایي چې داسې یي که نه نو دی کامیاب دی او چا چې دې مخ وګرځو کفر یې وکړو فاولئک هم الخاسرون دا خلک نقصان واله دی الله دې موږ تاسو د نقصان نه وساتي ښه بس وقال الذين او وی با کسانو لا يعلمون چې دی نه پوهېدل په قدر د الله تعالی باندې لولا یکلمنا الله لخبر نه کوي موږ سره الله تعالی او تاتینا یا ولې راتلل نه کوي ته موږ سره آیتن په یو نښه باندې کذلک هم دکرنګې قال الذین وی با کسان من قبل چې مخکې د دی نه مثل قولهم بشان د قول د هغوی تشابهت یو شان د شی قلوبهم زړونه د هغوی قد بینا الآیات په تاکید سره بار بار بیانو من آیاتونه لقوم د پاره دا قوم یوقنون چې تصدیق کوي انا ارسلناک بشک من لګره تعالی اے نبی علیہ السلام بالحق په حق رسالت باندې بشیرا ذیر ورکون کې ونذیر يرون کې ولا تسأل سوال بنشي کول تانا عن اصحاب الجحیم په بار د انکار د خاوندانو د جهنم کې ولن ترضى هرگز برازی نشي عنک د تانا الیهود یهودیان ولا النصارى او نه عیسایان حتی در دې پورې تتبع چې تابعداریو کې ملت داغی قل ورته نبی علیہ السلام انه هدى الله بشک هدایت د الله تعالی دین د الله تعالی هو الهدى هغه دین اسلام دی ولئن اتبعت او کچری تا تابعداري وکړه اهوام د خواهشاتو د هغوی بعد الذي پس د هغه نه جاءک چې راغی تا سره من العلم د علمنا
نو مالک نبی تا د پاره من الله د الله تعالی نه من ولین دوست ولا نصير نسوک مددگار الذين کسان آتیناهم الكتاب چې من ورکړی هغوی لره کتاب یتلونه او تلاوت کوي د دې قرآن مجید حق تلاوت په حق د تلاوت د هغې باندې اولئک دا کسان یؤمنون دی ایمان راړي به په دې قرآن مجید باندې به په دې نبي علیه السلام باندې ومن یکفر چا چې کفر وکړي به په دې نبي علیه السلام سره فاولئک دا کسان هم الخاسرون دی نقصان والدی په دنیا او په آخرت کې. الحمدلله رب العالمین. کریم خدای ته زموږ د ټولو نه راضي شي، الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي. کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي، الله موږ ټولو ته کامل ایمان راکړي، الله موږ ته کامل رضا راکړي، الله موږ ته کامل تقوا راکړي، الله موږ ته خپل قربت راکړي، الله موږ ته خپل معرفت راکړي، الله موږ ته خپل عظمت راکړي، الله موږ ټولو نه هر هغه کار واړې خدای په کم چې راضي کېږي، الله په کم کارونو چې ناراضه کوي خدای هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي. الله د درس دا څومره هم شرکا دي الله ټولو ته دنیا او آخرت خوشحالی ورکړي، څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي، څومره ځوانانونه دي الله ځوانای کې دین دپاره برکت واچوي، څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي، څومره زنانه دي الله تی دیندار او پاکباز ولري، څومره طالبان دي خدای ته عالمان عاملان مخلصان کې الله تی د دین خادمان کې الله دنیا د دی خادمه کې الله د شیخ سے په عمر کې برکت واچي، الله د عافیت او د برکت ژوند نصیب کې، الله د خانقاه دارالعلوم الله څومره ضروریات دي الله د غیب برابر کې، الله د مسجد د پاره د غیب نه اسباب برابر کې، الله د شیخ سے په ژوند باندې الله د دې تعلیمي او تعمیراتي دواړه کارونه الله عروج ته ورسې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة واقعة.